یو اوه عملونه یو اوه کارونه دي کو چېرې دا انسان کوي نو په ده باندې به محتاجي نه راځي، دی به غریب کیږي نه، یعنی دی به غني، دی به مالداري. بکریموتي کې دا لیکلي دي. ښه د ټولو نه مخکې کوم عمل دی چې په هغې باندې مالداري راځي، پکې دا دی چې د ټولو نه مخکې چې د قرآن مجید تلاوت کول. عموما چې د ده به عادت وي اور وخت کې چې د قرآن مجید تلاوت کوي. الله اکبر. خوش قسمت هغه چهره ده که نه چې دا قرآن یې آینه سازه کړي یو ځان ته پکې ګوري. الله اکبر. نو اولنی څه دی جي د قرآن مجید تلاوت کول. دویم جي پنځه وخته لمونځ کول. څوک چې پنځه وخته لمونځ کوي که نه نو په د هر یو څیز کې به برکت وي، ده باندې به غنی، دی به مالدار، دی به چرې هم نه غریب کېږي، دی به چاته ودرېږي نه. دریم جي د الله جل شانو شکر ادا کول. الله قرآن کې فرمایي کو شکر کې کنه نو زه به سیز زیاتوم، او کو ناشکري کې کنه نو څه به کېږي یار، هغه سیز به کمیږي. هر ټایم کې د الله شکر پکار دی. الحمدلله جي هلکه زندگی دې څنګه روانه، روزګار څنګه دی؟ الحمدلله د الله جل شانو احسان دی جي، ښایسته زندگی روانه ده، ښایسته روزګار دی. او که خرابي شکر د الله دی وباسو مونږه نن ما ورته ناشکري کوو جي نو ټوله معامله خرابه ده. پوه شوې؟ ټوله معامله خرابه ده. او بل پکې کم یو دی چې څلورم په ګناهونو باندې استغفار کول. نبی اسلام فرمایي طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. نبی اسلام فرمایي خوش قسمته د هغه کس چې د چا په عملنامه کې زیاتر استغفار راوځي قیامت کې. دا خوش قسمته دی. نو څلورم څه جي په خپلو ګناهونو باندې څه توبه او استغفار کول. هر ټایم دې موږ استغفار کوو، هر ټایم دې موږ استغفار کوو. پنځم جي د غریبانو او د محتاجو مدد کول. څوک چې ته ودرېږي یا غریب محتاجي او د مدد طلبګار جي د هغوی سره مدد کوئ. په دې سره به هم الله جل شانو دغه انسان غني کوي، د باندې به محتاجي نه راځي. شپږم جي خپل مور او پلار او رشته دارانو سره ښه سلوک کول، ښه برتاو ورسره کول، په اخلاقو ورسره پیش راتلل. په دې سره هم انسان غني کیږي. دا ډېر عجیبه عجیبه صفات دي، ډېر درانه صفات دي جي دا. او بل اووم کوم عمل دی چې په هغې سره انسان باندې مالداري راځي، محتاجي بني، هغه څه دی؟ د سحر نه سحر د مون نه پس سوره یاسین ویل او د ماښام نه مون نه پس سوره واقعه ویل. په دې به انشاءالله زه مستقل ویډیوګانې سازم. کو چېرې دا عمل څوک کوي که نه نو د په کور باندې به فاقه نه راځي جي. دا عملونه څوک کوي د په کور باندې به غریبي نه راځي، په ده باندې به محتاجي نه راځي. نو ګوره زه یو پیری ته بیا وایم لومړنی څه دی؟ د قرآن مجید تلاوت کول جي. دویمو پنځه وخته لمونځ کول. دریمو د الله جل شانه شکر ادا کول. څلورم جي کم چې محتاج دي او غریبانان دي د هغوی سره څه کول؟ مدد کول جي. پنځم په خپلو ګناهونو باندې استغفار، خپل ګناهونه رب ته پیش کول چې الله زه ډېر ګناهګار یم. ګورئ. شپږم د مور او پلار او څومره رشته دار چې د هغوی سره ښه سلوک کول، په اخلاقو ورسره پیش مخې ته راتلل. او اووم جي د سحر نه دی سوره یاسین ویل او د ماښام د لمونځ نه پس سوره واقعه ویل. دا چې کم کور کي که نه نو ګورئ هغه کور کې فاقه نه راځي. ښه نو دا عملونه چې جي په چا کي که نه نو جي خوش قسمته دی. زړه به غني، زړه به غني، زړه به مالداري، بس ورسې زړه به مالداري. او بل الله جل شانو به حقیقت کې هم مالداره کوي. ښه نو که دا عملونه چا کې نه دې دعوت مونږ وچلو ښه په حکمت سره. صحیح دی انشاءالله.